بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. د حیض د کمی او د درد لپاره یو ډیره مجربه وظیفه. د کومو زنانو چې ماهواري کمه راځي او د دې نه ورته ډېر زیات تکلیف وي، نو د هغې دپاره څه کول پکار دي؟ د قرآن عظیم آیاتونه مبارک درته ښیم. دغه آیاتونه مبارک په یو پاڼه باندې ولیکي او دا به د تعویض په شکل باندې جوړ کړي او دا تعویض به د دې زنانه په شا باندې د رحم یعنی د بچیدانې د پاسه وتړي. نو انشاءالله چې دغه زنانه چې د کومو زنانو د حیض بیماری کمه وي او تکلیف او درد یې سیوا وي، نو دا عمل خصوصا د هغې دپاره دی. اوس هغه تعویض شکل به څنګه جوړوي او هغه به څنګه طریقې سره لیکي. د دې په شروع کې به دا بسم الله هم لیکي، کومه بسم الله چې موږ په دې کې ووایي، بسم الله به د دې په شروع کې ولیکي هم په دغه تعویض کې، او دا آیاتونه به په هغه پاڼه باندې ولیکي او دا به د هغې زنانه چې د کمې زنانه د حیض بیماری کمه راځي او درد او تکلیف ورته سیوا وي، دا خصوصا د هغې زنانو دپاره دی. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. زما عزتمندو دغه آیاتونه دا به سره د بسم الله ولیکي او دغه د تعویض شکل به ورته ورکي او د هغې زنانه په شا باندې په دې رحم د پاسه یعنی د بچیناني د پاسه چې دا تعویض راشي، نو انشاءالله د دې زنانه دا تکلیف به الله رب العالمین د دې د برکته ختم کړي.